د دې کور مالکان چې څومره هم دي چې ځانه ګزارش دی چې داسې خلکو سره مرسته کوئ. او زه دولتمندو پسې ګرځه، زه غریبۍ ستا د سیالۍ ویستلی یم. السلام علیکم. څنګه یې ښه یې؟ تا نږدې چې تر کوم دی؟ زه د مقام چوک. مقام چوک کې؟ نو دا ټایم یې ولې روتې؟ دا خو شپه ده. چې کار نه کېږي او دلته ناست کار نه کېږي؟ ستا خو پلار هم کار کوي که نه؟ پلار مې کار نه شي کولی، بیمار دی. څه چل دی به یې؟ د دماغو بیمار دی. نو هغه مشر ورور خو دې هم شته؟ غونډو مشر دی نو یو مې بل دونه رول. ته مشر یې؟ دې کې څو روپۍ ګټې دره دی؟ دې کله زه 200 کوم، کله 800. نن دې څو ګټلي؟ نیم سوه. چوټي ولې نه کوې؟ تا ته نږدې شه لږ ما ته، تا له خوب درغلی دی. نو چوټي ولې نه کوې؟ کور کرایه ته پیسې برابروم بیا به. څومره کرایه ده؟ 50,000 روپۍ. 50,000؟ من ته یې ویل که ساره پورې مې رانه وړی وای کور نه به وځم. چا راته وې؟ کور مالک. اوس ماښام بانک کره راغلی من کره وایي پلار ته مې ویل که ماښامې پورې مې پیسې رانه وړی کور خالي کړی او ځئ. ته په څه ټایم چوټي کوې؟ تا څه اراده کړې ده؟ دا سترګې دې ولې خوږ دي؟ که د اوښکې دې ولې بهېږي؟ سترګې دې خوږ دي نو دا ولې؟ چوټي کې کور ته ځئ؟ 500 روپۍ دې کړي دي، کرایه را باندې څومره ده؟ 50,000. داسې کار بوک وه چې کومه تا باندې 50,000 کرایه ده چې هغه دله درکړم نو بیا به څه کوې؟ کور ته فارغ به دی دا والا. اوس به د سامان وامان راټول کړې، اوس خو خوشحاله یې که نه؟ اوس به داسې کار وکړي چې کله کور ته لاړ شي که نه مور ته به ووایې بیا به داسې مزدوري مې وکړه چې کرایه مې دبا راکړه. ټیک شو؟ نو ستا مور بوجي تا داسې کومه مزدوري کړې ده چې تا ته کرایه هم دبا راکړه. نو ورته بیا ما خو لا څه کوې چې ما خو دغه 50,000 وګټلې یو د 1,000 روپو نوټ مې پکې تاله وګټو نو دا یو نوټ به سپیشل بې بیله ورکړې. ټیک شو؟ اوس خوشحاله یې که خفه؟ درله وکړم. ها؟ پالش درله وکړم. پالش راله کې